السلام علیکم سن اف ام 96 سنو پښتونخوا سره شاهد حسین یم. قدرمنو کتونکو، د حکومت او د الکی مشرانو د یو شمیر کوششونو سره په کورمه کې امن رغلی و، خو د بده مرغه بیا هم کورمه کې د سې ناڅاپه څه حملې او څه داسې بدې پیښې رامخې ته شوي دي، چې دې له وجې په کورمه کې یو ځل بیا د پړچینار او دې سره تړلي د ټل پړچینار کوم روډ دی هغه بند شوی دی، او د دې د روډ بندیز له وجې په کورمه کې یو شمیر ستونزې هغه راپورته شوي دي، چې هغه کې لکه مونږ څنګه ولاړ یو په پیټرول پمپ کې، په پیټرول دلته بند شوي دي په پړچینار او په اپر کورمه کې خاصه توګه دلته د روډ وجې نه چې کوم د اشیای خورنوس د خوراک څښاک څیزونه دي هغه قیمتونه هم سیوه شوي دي، او دې نه وجې چې کومه غټه مسله دلته د روډ بندیز له وجې راپورته شوي دی، هغه دلته کوم پیټرولیم مصنوعات دي، هغه ډیزل دي یا پیټرول دي، هغه دلته بند شوي دي، چې دې سره د لکې خلک یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، او د دې لکې خلکو سره خبرې وکړي هغوی هم دغه وینا وه چې د پیټرول وجې نه یو شمېر ستونزو سره مخامخ یو. راځئ چې خلکو سره د دې حوالې سره خبرې وکړو. فکر کوم حالات سم خراب نه وي شوي، پیټرول پمپونه بیا ټیم سره بند شوي وي. دا پیټرول موجود وي، پیټرول پمپو کې پیټرول موجود وي، بیا دا پیټرول چې بلیک یې خرڅېږي. اوس مو سار یو تقریبا 18 پمپونه مو ولټولو، پیټرول نه میلاویږي. خلک یې روباسي بوتلانو کې روباسي دا کوم ځای نه راوځي، اندا پیټرول دی اویلیبل دی. زه حکومت ته ریکویسټ کوم، مو مشرانو ته ریکویسټ کوم، خدا را دا ظلم بند کوي. کومه حده پورې به ظلم وي؟ کوم سړی چې هغه لږه چلیږي، چې هغه مالدار دی، هغه ته کور ته هر یو شی میلاویږي، د غریب سړی به اخر څه کوي؟ بالکل شاید به کورمه کې کله داسې یوه وړه یا غټه واقعه وشي، بیا دلته یوه غټه مسله دا ده چې روډ بندیږي. کله چې روډ بند شي نو ټیم باندې یو شی خورنوش نوره مارکیټونه دوکانو باندې هم ډېر زیات رش جوړېږي. او دویمه دا چې پیټرول پمپونه ټول بند شي، هغه د وجې ټوله معاملات زندګي دی هغه درهم برهم شي. نن هم څلورمه ورځ دی دلته څوره اپر کورم کې څوره پیټرول پمپونه دي هغه بند دي. د عمله کوم ډرایوران دي هغوی ته یو لیټر پیټرول یا نه میلاویږي. دغه پیټرول نشتوالي د وجې خلکو ته آمد و رفت کې ډېره غټه مسله ده، او خاص کر سکولو کوم بچي دي، کلیجونه یا نور کوم داسې ذمه دار جاب هولډر کسان دي، هغوی ته خپل ډیسټینیشن ته رسېدله یوه غټه معما جوړه شوې ده. او دغه روډ تقریبا 3-4 ورځو نه بند دی، او پیټرول ډېر مشکلات دي، نور انداسې خوردني کوم چیزونه دي که نه، او وړه دي غوړي دي یا نور څه مشکلات دي، خو د روډ وجې نه موږ ته ډېره سخته مسله ده. او مهرباني ده وکړي څه اوسه پورې حال دلته راځي چې چا هر څه مشکلات وي، ایمرجنسي وي، نو یو لیټر پیټرول یا هغوی ته نه میلاویږي، د وجې نه څه پمپو کې تیل شته نه دي. او مهرباني ده وکړي دا روډ د فورا کلو شي.